د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ژوند مبارک کې هغه ورځ هم راغلی وه چې د مکی کفارو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکی مکرمې نه ویستو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه پرېښود او په جړا د مکې نه اووت مدینې منورې ته روان شو او د وتلو په ټیم کې خانه کعبې ته وکتل وی اے مکی ستا نه مې زړه نه کېږي خو څه وکړم ستا اوسېدونکي ما پتا کې نه پرېږدي او بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مبارک ژوند کې هغه ورځ هم راغله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه مکی د کلی ته د فتح او د غلبي په شان سره را دننه شو او دغه مکه فتح شوله کافر ټول ولاړ دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي ستاسو څه خیال دی زه به تاسو سره څه کوم هغې ورته وي زمونږ نیک ورور او زمونږ نیک وراره چې زمونږ متعلق تاسو فیصله وکړه بس مونږ ته منظور ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی زه تاسو ته هغه خبره کوم چې کومه خبره یوسف علیہ السلام خپل وروڼو ته کړې وه لا تثریب علیکم اليوم په تاسو باندې نن هېڅ ملامتیا نشته دی خیر دی کو تاسو ما ته تکلیفونه راکړي دي خیر دی کو ما سره مو ظلمونه کړي دي خیر دی زما ملګري مو د کلي نه شړلي دي خو څنګه چې یوسف علیہ السلام خپل وروڼو ته وی تاسو ملامته نه یئ نن هم زه تاسو ته هم زه تاسو آزاد یو ملامته نه یئ مکه فتح شوله ښه د غلبي په توګه سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام غوښتل دغه تمام کفار قتل کولی شو خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وی زه ما معاف کړی یې د خوشحالۍ ورځ و ډېره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خانه کعبې سره خوا کې په غولي کې ناستو ابو بکر رضی الله تعالی عنه خپل پلار ابو قحافه د لاسه نیولې دی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت ته راوستو د الله پاک پیغمبر دا زما پلار دی او مسلمانېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل هلا ترکت الشیخ فی بیتی دا بوډا دی په خپل کور کې ولې نه پرېښود دوره تکلیف دې ورله ورکړو چې د لاسه دې نیولې دی او زما خواله دې راوستو کور کې به دې پرېښی و زه به د ده خواله درغلی وم او دی به مسلمان شوی و ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل یا رسول الله هو احق ان يمشي الیک د ډیر زیات حقدار دی چې تا ته راشي په دې په ځای باندې چې ته پسې تللی وې زما پلار دی بوډا دی خو مسلمانېږي نو ښه خبردار چې دی ستا خواله راشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ابو قحافه په دې سینه باندې لاس داسې راوکاږو او کلمه ورته وویله او مسلمان شو چې کله مسلمان شو نو د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د پلار بالکل بوډا ویښته یې سپین شي و ږیره یې سپینه شي و مخ یې چورړي چورړي شوی و بالکل بوډا و نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل اے ابو قحافه په دې ویښتو باندې په دې ږیره او په دې سر باندې نکریزه لګوه نبی علیہ السلام به نکریزه خوښوله په دې ویښتو باندې نکریزه لګوه خو وی توره نکریزه پې چېرته ونه لګئ توره نکریزه پې چېرته
ونه لګئ ځکه چې ویښته د بوډاوالي د وجې نه سپین شي که نه بیا پې تور رنګ یا توره نکریزه لګول جایز نه دي بل رنګ ورکولی شي خو سپینو ویښتو ته تور رنګ ورکول دا جایزو نه دي نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ابو قحافه دا ویښته دې ډېر سپین شوي دي نکریزه ورله ورکوه خو توره نکریزه پې مه لګوه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر رضی الله تعالی عنہ مبارکي ورکړه وی ابوبکر مبارک شه پلار دی مسلمان شو پلار دی مسلمان شو مبارک شه ابوبکر رضی الله تعالی فرمایي د الله پاک پیغمبره زما دی په هغه ذات باندې قسم چې کوم ذات رښتینی پیغمبر را لېږلی مونږ ته یقینا زه د خپل پلار په اسلام ډیر زیات خوشاله یم ځکه زما د پلار په مسلمانېدو باندې زما سترګې یخې شوې زما زړه ته سکون راورسېدو چې زه پلار خو مې د اور د جهنم نه بچ شو که نه خو د الله پاکه پیغمبره وی کو چېرته ابو طالب مسلمان شوی ستا تره که نه په هغې به زه د دې نه زیات خوشحاله شوی وم کو چرته ستا تره ابو طالب مسلمان شوی که نه زه به په هغې باندې د دې نه زیات خوشحاله شوی وم ولې زما د پلار په اسلام باندې زما سترګې یخې شوې او ستا تره ابو طالب چې مسلمان شوی په هغې به ستا سترګې یخې شوې په هغې به ته خوشحاله شوی ستا زړه ته به سکون راغلی و د الله پاکه پیغمبر ستا خوشحالي ما ته ډېره محبوب ده د خپلې خوشحالۍ نه نو د فتح مکې نه وروسته بیا د ابوبکر رضی الله تعالی عنه پلار هم څه شو مسلمان شو ابو قحافه د هغه د ابوبکر پلار دی چې کله دی د نبي علیه السلام سره ته هجرت یې کو که نه نونو ته وی ابوبکر درته څه پرېښي دی که نه وږي نهارې پرېښودلې څه درته پرېښي که نه دي پرېښي وي ما ته ښکاري چې هر څه به یې د ځان سره وړي نو د ابوبکر رضی الله تعالی لورګانو داسې وکړو چې په هغې دري کې داسې کاڼي خواره کړه واړه واړه کاڼي د پاسه یې پې کپړه واچوله دې په سترګو ړوند و داسې نو د ده لاس یې پې ووی پلاره ډېر شي اشرفۍ راته یې دې پرېښي وګوره ورته هغه پیسې نه وي هغه داسې واړه واړه کاڼي دغه مطلب دا چې دی ورته چې ته څه پیسې میسې پرېښسته دغه ته پرېښي دي نو دی په دغه ټایم کې مسلمان نه وروسته بیا په فتح مکه کې څه شو مسلمان شو دارنګ د فتح مکې په ورځ باندې یو بل لوی سردار د قریشو هم مسلمان شو د اسلام عجیبه هم واقع هم ډېره عجیبه ده سهیل ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابي دی او دا د قریشو سردار او دی ډېر زیات هوښیار و خبرې به هم ډېرې بلیغ او فصیح صفا خبرې به یې کولې ښکلې خبرې به یې کولې د عقل خبرې به یې کولې دې وجې نه په خطیب قریش سره دی مشهور و د قریشو خطیب ډېر هوښیار انسان په جاهلیت کې مسلمان نه و د فتح د صلح حدیبی په موقع باندې چې کله دی د کفارو د طرف نه راغی د نبی علیه السلام خواله د نبی علیه السلام سره لیکل کول د صلح حدیبی په موقع باندې نو چې کله نبی علیه السلام دی ولید که نه نو صحابه کرامو ته وفرمایل وی ستاسو معامله اوس اسانه شوه ستاسو معامله اوس څه شوله اسانه شوه ځکه سهیل ابن عمر راغی دا هوښیار سړی دی دی په خبره باندې پوهېږي دا نور کافر خو په خبره هم نه پوهېږي نو دی چې راغی دا ډېر هوښیار دی ستاسو معامله اسانه شوه نو د فتح مکې په ورځ باندې د خپل زوی عبدالله د نبي علیه الصلاة والسلام خواله راولېږو وی د دغې پیغمبر نه ماله ته پناه واخله دا زوی مسلمان شوی عبدالله وی ته د دغې پیغمبر نه ماله پناه وغواړه چې ما ته څه نه وایي عبدالله چې راغی نو نبي علیه الصلاة والسلام ته یې وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبره زما پلار سهیل ابن عمر پناه غواړي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل ما دل فنا ورکړی ده نو ورته فنا ورکړی ده دته ما فنا ورکړه او بیا صحابه کرامو ته او فرمایل الکه ګوره سهیل ابن عمر ته تاسو په ناکار نظر سره نه ګورئ دته بد نه ګورئ ځکه هغه ډیر هوښیار سړی دی هغه ډیر عقلمند سړی دی هغه ډیر زر خبره نوٹ کوي هغه ته بد نه ګورئ او د عقل به ان شاء الله د یو ځل د اسلام لراولي یو ځل به د اسلام لراولي خیر د کوس مسلمان شوی نه دی د په دغه موقع باندې مسلمان نشو د بیا په غزوه حنین کې مسلمان شو غزوه حنین کې بیا مسلمان شو په دغه موقع کې مسلمان نشو خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه فنا اوختره د په غزوه حنین کې مسلمان شو یو ځل د عمر رضی الله تعالی دور خلافت او امیر المؤمنین نو خلق ور سره میلاویدو پای ورځ باندې ډیر خلق ورته په دروازه کې ولاړو نو د مکی لولو سرداران هم ولاړو دا سهیل ابن عمر په خپلم ولاړو او دا رنګي صہیب رضی الله تعالی بلال رضی الله تعالی دا غریب صحابه کرام هم ولاړو دیم ولاړو نو عمر رضی الله تعالی د دن خپل نوکر رولیګو وی بلال او صہیب او دغه شانت نور کم بدری صحابه کرام چې دی هغه ته و چې دن ناراضي دنه ملاقات لا راشه نو صہیب رضی الله تعالی او بلال رضی الله چې دن نه وتل کنه نو ابو سفیان رضی الله تعالی په ور کې ولاړ دی مسلمان شیخ په دروازه کې ولاړو او دا سهیل ابن عمر هم ولاړو نور قریشم سرداران ولاړو دی ابو سفیان رضی الله تعالی یو خبر او کړه وی د خصوصا ډیر عجیب غونته منظر نما عجیب غونته کاری نما هغه صہیب او بلال او کم چې غلامان دي هغه دن نکړې شو او د مکه سرداران چې هغه په ور کې انتظار کوي ولاړ دي دا خو عجیب غونته خبره ده نو د سهیل ابن عمر ته خبر وکړه وی اے ابو سفیان اے د مکی سردارانو وره یو خبره ویزه چې تاسو ته ګورم تاسو په مخ باندې ډیره غوسه ده ما ته پته ده چې تاسو غوسه ولاړی چې دا عمر څه کوي غریب صحابه مخ کې کیو سرداران پریدي ویزه تاسو په مخ باندې غوسه ما تخکاری اینما خو یو خبره واورئ د دین اسلام دعوت په ما باندې پیښو په تاسو هم پیښو په دې غریب صحابه کرام هم څه شو پیښو د دین اسلام دعوت مونږ ټول ته پیښ کړی شو نو دې خلکو ورمنډ کړ دوی اسلام راوړو ما او تاسو د دې پیغمبر جګړو ته مټي واله مونږ هغه دعوت رد کو مونږ جګړې شروع کړې او دې غریب صحابه کرام سو کړل داری کې هغه دعوت قبول کو وی قسم په الله کم شرافت چې دغه صحابه کرام ته نصیب شوه ده کنه هغه نه مونږ محروم پاتې شویو مونږ اسلام په اول وخت کې رد کړو دوی قبول کړي دوی د نبی رسول سلام په مرګتیا کې جنگ دي مونږ د نبی رسول سلام خلاف جنگ دیلیو مونږ د نبی رسول سلام خلاف جنگ دیلیو نو دې څه خبره ده چې تاسو په دې باندې خپه کېږئ ما ها دغه شرافت مونږ نه دغه مونږ محروم پاتې شو یو طریقه ده چې دغه شرافت او دغه فضیلت مونږ دوباره حاصل کو څنګه به حاصلو چې مونږ د الله په لار کې jihad وکړو بس د الله په لار کې jihad وکړو شهیدان شو دا خبره وکړه او د دغه کې زین روان شو خپل تقریر چې ختم کو د دغه زین روان شو وی قسم په الله زه خو د الله په لار کې jihad کوم تر هغه پورې چې تر څو پورې شهید شوی نه روان شو سره د خپل اهل او عیال او jihad له اوته بیا د رومیانو خلاف په جنگ یرموک کې د شهید شو دا سهیل ابن عمر رضی الله تعالی په جنگ یرموک کې شهید شو او چې کله د اسلام راوړنم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبر وکړه وی دا الله پاک پیغمبر سمره مال چې می د کافرو په مرګتیا کې ستا خلاف لګولې اوس به دومره ستا په مرګتیا کې لګو
څومره مال چې مې ستا خلاف لګوی د هغې دوجن به اوس ستا په ملګرتیا کې لګومه او څومره جنګونه مې چې ستا خلاف کړي د هغې دوجن به اوس ستا په ملګرتیا کې کومه. نو دا سهیل ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په دغه ورځ باندې بیا څه شو؟ فتح مکه په ورځ باندې دی هم مسلمان شو. دارنګې د ابولهب دوه زامن عتبه او معتب، دا د ابولهب زامنو. هغه تره د نبی علیه السلام چې د نبی اسلام ډېر سخت دشمن ابولهب، د هغه دوه زامنو عتبه او معتب دا دواړه کافرو. نو چې کله مکه فتح شو که نه، نو نبی علیه السلام د عباس رضی الله تعالی عنه نه تپوس وکړو، وی عباس هغه دوه ورېرونه دي نینمه، عتبه او معتب دواړه نینمه، چېرته د ابولهب هغه زامن هغې چېرته ما ته په سترګو باندې ښکاره نه شو. نو عباس رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل، وی وراره هغه به هم چېرته د قریشو سره پټ شوي نو، قریش چېرته پټ شوي دي چې دوی به ورسره هم پټ شوي نو. نو نبی علیه السلام عباس رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل، وی ترو دا دواړه مال را پیدا که، دا خپل ورېرونه مال را پیدا که، کو هر چېرته یې مال یې راوله. عباس رضی الله تعالی عنه پسې ګرځېدو حتی در دې پورې چې عتبه او معتب د ابولهب دا دواړه زامن یې پیدا کړو. چې پیدا کړو وی ورېرونه راځئ چې زه تاسو د خپل بل وراره سره میله وکړم، هغه محمد زما وراره دی صلی الله علیه وسلم، هغه تاسو دواړه غواړئ راځئ تاسو. دوی چې دواړه رالو او د نبی علیه السلام مخې ته څنګ کېناستو، کلمه یې وویله، وی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله. نبی علیه السلام ورته کلمه وویله او دوی کلمه وویله. بیا نبی علیه السلام دا یو په یو لاس کې ونیوه او دا بل په بل لاس کې ونیوه، داسې د لاسونو نه یې ونیول او د خانه کعبې د دروازې دا درشل نه ده دی لال نبی علیه السلام ملتزم چې ورته ویلی شي. نو نبی علیه السلام دی دواړه د لاسونو نه ونیول او د خانه کعبې د دروازې له لال دی درشل ملتزم له او دې سره دغه شانتې لاسونو د دوی هم کېښود او د خپل لاسونه هم په دغې درشل داسې کېښودل نبی علیه السلام او دعاګانې وغوښتې، ډېرې اوږدې دعاګانې د دوی دپاره وغوښتې او چې دعاګانې وغوښتې که نه او د هغې ځای نه څنګ را روان شو، نو چې عباس رضی الله تعالی د نبی علیه السلام د مخ مبارک ته وکتل، نبی علیه السلام داسې مسکې کېدو، سخت خوشحاله او په دې مخ باندې سمه خوشحالي وه د نبی علیه السلام. نو عباس رضی الله تعالی ته فرمایي، وی محمد ورارو صلی الله علیه وسلم په دې مخ دې ډېره خوشحالي وینمه، الله دې ټول عمر داسې خوشحاله لره، څه وجه ده چې دومره خوشحالېږي نه؟ نو نبی علیه السلام ورته وفرمایل، عباسه ما الله ته درخواست وکړو چې الله ماله د ابولهب هغه دوه زامن خو راکړه که نه، عتبه او معتب خو راله راکړه که نه. الله تبارک وتعالی زما هغه دعا قبوله کړه چې د الله پاک پیغمبره دغه دواړه مې تا ته هبه کړو، دا مې تاله درکړو، وی الله زما هغه دعا قبوله کړه او راله مسلمانان شو. خوشحالېږم ځکه چې د ابولهب دوه زامن مسلمانان شو. نو د فتح مکې په ورځ باندې بیا دوی دواړه هم څه شو؟ مسلمانان شو. بهرحال داسې ډېر کسان د فتح مکې په ورځ باندې راتلو، یو براته او مسلمانې ده به هغه کسان هم راله مسلمانان شو چې کوم د نبی علیه السلام د سر دشمنان، لکه د عکرمه رضی الله تعالی واقع مې درته د ابولهب چې کوم زوی و دغه واقع مې درته په تېره جمعه باندې بیان کړی و چې هغه هم راغی او بیا څه شو؟ مسلمان شو. ځکه الله تبارک وتعالی ورته فرمایلي و که نه، اذا جاء نصر الله والفتح، چې کله فتح راشي که نه، نو ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، خلک به په دین اسلام کې بیا څه داخلېږي؟ ډلې داخلېږي. نو هغه خلک چې د نبی علیه السلام د سر دشمنانو هغه هم راتله او په دین اسلام کې بیا داخلېدل او ننوتل. چې کله فتح مکه وشوله
نو د مکی او د طایف په منځ کې یو ځای دی هغې ته حنین ویلی شي په دې کې د عربو قبایل پاتې کېدل دوه قبیلې وي یو حوازن او بل ثقیف دوی دغلته په دې حنین کې پاتې کېدل دا ډېر سخت جنګجو خلک او بهادر خلک هم خو سخت جنګجو په تیراندازۍ کې په عربو کې دوی مشهور د دوی غشې به خطا نه تو بس خپلو هلکانو له به یې د وړوکوالي نه د تیراندازۍ ټرینینګ ورکاو دا ډېر سخت جنګجو خلک وو نو چې کله مکه فتح شوه نو د دوی سره یره پیدا شوه چې مکه خو د پیغمبر فتح کړه هسې نه چې اوس په موږ باندې حمله وکړي چېرته زموږ نمبر نشي نو د دوی چې کم سردار مالک ابن عوف نصری دو 100,000 لښکر تیار کو 100,000 لښکر تیار کو وی راځئ چې په مکه باندې حمله وکړو دغه پیغمبر ختم کو ورنه دی په موږ باندې حمله کوي نو د 100,000 لښکر تیار کو او په دوی کې یو مشر سړی و د هغه نوم و درید ابن سمحه دا یو بوډا سړی خو د جنگ تجربه زیاته وه نور وروندو څه یې لیدل نه خو د جنگ تجربه ډیره زیاته وه دیم د ځان سره را روان کوي ته راځه ته به راله مشورې راکوې را روان شو چې را روان شو دی مالک ابن عوف د خپلو 100,000 لښکر چې کوم کنه دوی ته وویل وی د ځان سره به څاروي را روان کوي د ځان سره به ښځې را روانې کوي د ځان سره بچي را روان کوي هر څه به د ځان سره را روان کوي چې یو سړی د میدان د جنگ نه بیا تښتي نه ځکه کو تښتي نو بچي مې پاتې کېږي ښځه مې پاتې کېږي دا به د ځان سره راولئ وروستو به څه شی پرېږدئ نه چې زه به وتښتم هلته مې ښځه بچو له به ځان ورسوم چې څه دي هغه به د ځان سره راولئ چې د لښکر نه یو سړی وروستو کېږي د جنگ نه او حتی در دې پورې چې دی ورته وویل وی د تورو دا تیکې نه دي دا مات کوي د تورو تیکې مات کوي ورتاو کوي چې دا نه چې تورو به زه واپس په تیکې کې एकदम منډه به وخم نه تیکې د تورو مات کوي ورتاو کوي دا یې مات کړو را روانو مقام اوتاس ورته ویلی شي هغې ځای ته راورسېدل مقام اوتاس ته چې کله دوی راورسېدل دې درید تپوس کو دا مشر سړی چې ځان سره را روان کړو د جنگ دپاره دې مشورې راکوي د ورته وی مالي اسمع رواء البغیر زه د اوښانو غرلاړې اورمه د بیزو اوازونه اورمه د خرو اوازونه اورمه د ماشومانو جړاګانې اورم د ښځو خبرې اورم دا څه دي څه غوا تاسو جوړه کړې ده نو خلکو ورته وویل دا مالک ابن عوف خپل لښکر ته وویل چې ځان سره به د هر څه را روانوئ ښځې بچي را روان کړي دي نو دې درید ورته وویل څه د بېوقوفه کار خو کړی دی څه غلط کار خو کړی دی ځکه کو تاسو فتح مونته وي خو دا ښځې بچي به درپسې راغلي وو خو کو شکست وخورئ نو د دوی به څه کېږي چې تاسو ځان سره دا را روان کړي دي د دوی به څه کېږي که تاسو شکست وخوړ دا تاسو کم د هوښیارتوب کار کړی وی دا فوراً واپس کوئ مالک ابن عوف چې دا خبره اورېده وی دا بوډا شوی د مغزو کار پرېښی دی ما چې څه ویلي م هغه به کېږي او خپلې قبیلې والو ته وي کو ما سره مخکې ځئ زما خبر اورئ خو ډېره ښه ده کو نه اورئ زه په دې ځای خودکشي کوم ځان وجنم دې سردار وویل ورته ځان مه وجنه مونږ در سره ځو چې څه کېږي به دلته نبی علیه الصلاة والسلام ته خبر راورسېدو چې حوازن او ثقیفو ستا د جنگ د پر روان شوي په مکه باندې حمله کوي نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي ولیږو وی ته لومبې معلومات واخله چې معلومات یې وکړه وی د الله پاک پیغمبر ډېر لوی لښکر را روان دی په مکه باندې حمله کوي نبی علیه الصلاة والسلام دلته 12,000 لښکر تیار کو د صحابه کرامو 12,000 لښکر تیار کو په دې 12,000 کې خو 10,000 هغه صحابه کرامو چې کوم د مدینې منورې نه د نبی علیه السلام سره راغلي مکې ته جنگ دپاره
لس زره خو هغه لښکر او 2000 سره نور د مکې نه ملګري شو. نو په دې 2000 کې خو څه هغه کسانو چې نوي نوي مسلمان شو او څه پکې اکثر کافر وو. کافر په کوم د نبی علیه السلام سره روان شو ځکه چې دلته کې بیا د قبیلې خبره رااله که نه قریشو خبره رااله نو دا ورسره روان شو. صفوان ابن امیه چې دا د امیه ابن خلف زوی و هغه کوم چې په جنگ بدر کې مرتار شوی و امیه ابن خلف د هغه زوی صفوان ته نوم و. دیم د نبی علیه السلام سره په دې جنگ کې روان شو حالانکې مسلمان نه و کافر و دی ورسره روان شو. نو 12000 لښکر روان شو چې دوی په لاره باندې تلل نو د کسانو د خولې نه دا الفاظ ووتلو وی نن خو به موږ د لږوالي د وجې نه چېرته شکست نه مومو نن موږ د لږوالي د وجې نه به شکست ځکه چې 12000 کسان یو اسلحې را سره شته دی اسلحې را سره شته دی نو موږ به نن څنګه شکست ورو مخکې به موږ لږو اسلحې به را سره هم نه وي. دا خبره پکې د بعضې کسانو د خولې نه ووته خو دا د هغې صحابه کرامو د خولې نه وه چې کوم پاخه صحابه پاخه ایمان والو دا خو پکې یا نوي نوي کسان مسلمانان شوي چې د هغوی هغه دغه لا دومره مضبوط نه وه عقیده چې د هغوی د خولو نه پکې دا خبره څه شوله ووته وایي نن خو به موږ د لښکر د کموالي د وجې نه شکست نه خورو. چې دا خبره وکړه دا خبره الله تبارک وتعالی ته ناخوښه شوه الله تبارک وتعالی ته ناخوښه شوه چې ښه تاسو په خپل ډیروالي او په کموالي باندې دغه کوئ چې یاره مونږ کو ډېر یو بیا به شکست نه خورو او که لږ بیا به څه خورو. تاسو 314 کسان وئ او تاسو 0 کسانو ته شکست ورکړی دی. نو د بعضې کسانو د خولې پکې دا خبره وختله نو دا خبره الله تبارک وتعالی ته ناخوښه شوه چې ناخوښه شوه د هغې اثر په نورو صحابه کرامو باندې وشو. دا خبره یاد وساتئ چې د مجلس اثر وي د مجلس څه وي اثر وي ستا ملګري نیکان وي په تا باندې به د الله رحمتونه وي خو که ستا په ملګرو کې یو بد سړی وي که نه د هغې نقصان ګورې تا ته رارسي اګر چې ته په خپله بد نه یې. یو ځل نبي علیه الصلاة وسلام په مانځه باندې ولاړ او مونځ یې کو نو په قیرت کې لږ ګډوډ شو قیرت کې ګډوډ شو نو چې نبی علیه الصلاة وسلام سلام وګرځو نو په ما پسې داسې کسان ودرېږي چې هغه اودس په سمې طریقې سره نه کوي نو بیا د هغې اثر په موږ باندې هم وي. نبی علیه السلام وفرمایل چې د هغې اثر بیا په موږ باندې هم وي زما په تلاوت کې بیا ګډوډوالی راځي. نو دا مطلب نه چې به نبی علیه السلام پسې شاته بیا اودسه خلک ولاړو خو داسې څه کسان پکې ولاړو چې هغه اودس یې په ښې طریقې سره نه و کړی په ښې طریقې سره نو د هغې اثر په نبي علیه السلام وشو. نو نبي علیه السلام وفرمایل وی داسې کسان راپسې شاته ولاړ چې د هغې اثر بیا زموږ په تلاوت کې راشي. د دې وجې نه چې ستا سره ښه ملګري د هغې اثر به هم پتا کېږي بد ملګري د هغې اثر به هم په تا باندې کېږي. نو په دغې لښکر کې څه داسې کسانو چې د هغوی د خولې نه دا الفاظ ووتل چې وی نن به موږ د لږوالي د وجې نه څه نه خورو شکست نه خورو. دا خبره د خولې نه ووتله. نبی علیه الصلاة وسلام د حنین وادۍ ته ورسېدو ماښام ټیم و دوی ورسېدل د حنین وادۍ ته. دلته کې د دې دغه چې کوم سردار و د حوازنو د ثقیفو مالک ابن عوف د مالک ابن عوف داسې وکړه که نه چې د په لاره باندې مورچې جوړې کړې په لاره باندې منځ کې لاره وه غیر چاپېره څه جوړې کړې مورچې جوړې کړې او خپل لښکر یې هغې کې کېنو. وی چې کله مسلمانان په دې ځای باندې تېرېږي هغې ته خو به پته نه وي ناڅه به پې تاسو راپاسې حمله به وکړئ ناڅه به پې څه وکړئ حمله وکړئ. مورچو کې خپل کسان پټ کړي وو. نو نبی علیہ السلام دغه وعده ته ماښام ټیم ورسېدو او د شپې مزل وکړو او چې سحر غونته کې تیاره و په دغې لاره ورننوتل ور داخلېدل ګیر چاپېر نه پې دوی حمله شروع کړه.
راپاسېدل دغه شو باران شروع کو تورې چلول شروع کړو صحابه کرامو ته پته نه و چې په دې ځای کې دوی ناست دي که نه دوی پې حمله وکړه صحابه کرام ټول تس نس شو د نبی علیه الصلاة والسلام سره 10 یا 12 کسان صرف مسلمانان پاتې شو چې په هغې کې یو ابوبکر او دویم عمر او دریم علي رضی الله تعالی عنهم اجمعین او عباس رضی الله تعالی عنه سره هم او ابو سفیان رضی الله تعالی عنه سره هم دا یو څو تنه د نبی علیه الصلاة والسلام سره پاتې شو نور ټول تس نس شو د نبی علیه الصلاة والسلام تر چې دی عباس رضی الله تعالی عنہ هغه د نبی رسول الله د خچری د واګی نیولې وي نبی رسول الله په دې ټیم کې سپینه خچره ناستو د نبی رسول الله د خچری هغه واګی نیولې وي او ابو سفیان د نبی رسول الله د ریکاب نیولې د خپل په دې زین کې نشي کې خدل د ریکاب نیولې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې غیر چاپیر حمله شروع شو په دې مکی مشرکین کوم څه کسان داسې چې مسلمان شوی نو کافرو هغه مقاومون تلا هغه دا کوشش وکړ اوسو ته دا چې په نبی علیہ السلام سره وکي حمله وکي یو تن پکې دا आवाज وکړو ویزه شکر دینن بد جادو نه خلاص شو نن بد جادو نه نعوذ بالله نبی علیہ السلام ته جادوګر وي ویزه شکر دی نن به د جادو نه خلاص شو نو دا صفوان ابن امیه د امیه ابن خلف چې زوی ما چې مسلمان شوی لا نو په دې ټیم کې مسلمان نو د ورته وویل وی چپ که خپل خوله بند کا خپل خوله بند کا زه په دې باندې خوښ یم چې زه د مکې د یو تن د لاندې ما په ځای د دې چې زه د حوازنو د لاندې شمه غلی شه د خپل د قبیلې د سړي دا خبرې مه کوه ده ورته دا رټنه وکړه ده نبی علیه الصلاة والسلام په خچره ناست دی د هر طرف نه غشي چلیږي تورې چلیږي نبی علیه السلام یو آواز وکړو وی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب اے خلق واورئ زه پیغمبر یم زه دروغجن نه یم زه د عبد المطلب زه یم زه د عبدالمطلب سیما د عبدالمطلب د نبی علیہ السلام پلار کو نیکه و سی و نبی علیہ السلام د پلار نسنمو عبدالله ستنمو عبدالله تنمو د عبدالمطلب خو نیکه دی نو نبی علیہ السلام سے فرمائی انا ابن عبدالمطلب زه د عبدالمطلب زیما د دیو جن په نیکه باندې د پلار اطلاق کېږي په نیکه باندې اطلاق د چا کېږي پلار کېږي نو نبی علیہ السلام فرمایل انا ابن عبدالمطلب زه د عبدالمطلب زما زه پیغمبر یم زه دروغجن نه یم نو نبی علیہ السلام اواز ټولو خلکو وانه اورېد ځکه غوغا جوړه وه جنګ و عباس رضی الله تعالی د اواز نه ډېر تیز و نبی علیہ السلام عباس رضی الله تعالی فرمایل عباس د اواز لږ ولګوه د صحابه کرامو ته اواز وکړه عباس رضی الله تعالی چغه کړه یا معشر الانصار اے انصارو یا اصحاب السمرا اے د کیکر د لاندې بیعت کوونکو چرته روان یې تاسو خو د نبی علیہ السلام سره په جهاد باندې بیعت کړی د کیکر د ونې د لاندې اوس چرته ګډوډ روان یې د عباس رضی الله تعالی د اواز په میدان کې داسې خور شو د صحابه کرام غوږونو ته چې دا اواز ورسېد چې یا معشر الانصار نو دا صحابه کرام داسې د نبی علیه السلام په طرف باندې رامنډې کړې که نه لکه د غوا نه چې بچی ورک شوی د خپله مور وینې او رامنډې پسې وي داسې د صحابه کرامو د نبی علیه السلام په طرف باندې څه کړي دي رامنډې کړي ټول نبی علیه السلام طرف ته راغونډ شو او چې راغونډ شو نبی علیه السلام داسې یو خاورې په موټي کې راواغسته په موټي کې او داسې د کافرو طرف ته وچانګله وی شاهت الوجوه مخونه مو بد شه دا ورته وویل هغه خاورې وي چې د هر کافر سترګو ته ورسېدې هغې سترګې مګل شروع کړو او دلته په صحابه کرامو څه وکړله حمله وکړه
الله تبارک وتعالی دا غي ذکر کړی دی کنه ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت الله تبارک وتعالی فرمای دومره سخت ورځ و چې دا ارته زمکه در باندې تنګ شوی و زمکه در باندې تنګ شوی و دومره سخت ورځ و بیا مې ستاسو امداد وکړو او تاسو ته مې څه نصیب کړه فتح مې درته نصیب کړه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام حمله وکړه په کفارو باندې ټول کافر او تختیدل تاس نشو یو خپل خوالاړو او ډېر لوی غنیمتونه د مسلمانانو لاس ترالو او قیدیان چې دام گرفتار شو په دغه موقع باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام واپس کړو وې زه په خپل طائف ته ځم بیا راځم ځکه چې کسان طائف ته تختیدل نبی رسول الله په هغه طائف ته ورغی هغه ته په یو کلا کې فنا واغسته به هر حال بیا نبی رسول الله هغه تفریح د واپس ته راغی چرته مکه ته راغی چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام جعرانی ته راغی نو الته کې غنیمتونه تقسیمول نو دا قیدیان هم تقسیم شو قیدیان څه شو تقسیم شو په دغه قیدیانو کې وجینه و هغه د چا په ملکیت کې ورله نو دغه صحابه کرام ته وویل وی زمان نوم شیما د زستاسو د پیغمبر خور یم زستاسو د پیغمبر سایم ها خور یم صحابه کرام حیران شو چې زموږ د پیغمبر خور نشته دی او دا جینې دعوه کوي چې زستاسو د پیغمبر سایم خور یم نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام را لوی د الله پاک پیغمبره په دې قیدیانو کې یو زنانه ده هغه دعوه کوي چې زستاسو د پیغمبر خور یم نبی علیہ السلام مالرو واړی نو دا راوستل شو چې دا راوستل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی ته زما څنګه خوري ناغي ورته اول وی زما نوم شیما دی او زه د حلیمه سعدی لور یم او ما ستاسو سره په وړوکوالي باندې لبي کړي دي او کو ته مې نه پیژنې کنه زه درته یو نه خیم زه به درته دریا ده شمه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی سنه خدا نه هغه ورته د لاس کار کو وی تا مال په دی باندې چک لګول استاد غاخونو نه خوسم زما په بدن کې موجود ده استاد غاخونو نه خوسم زما په بدن کې موجود ده اته چې په ما باندې چک لګول و نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه ته او قتل کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام او پیجندوي او دا زما خور ده دا زما رضای خور ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً پاسېدو خپل صادر خور کو هغه باندې ځان سره کېنوله د ځان سره کېنوله او نبی علیہ السلام چې هغه ته وکتل خپل لوکواله او ترایات شو ډیر زیات خوشاله شو بیا داسې ځمکې ته کتل چې سر اوچت کړي سترګو یې داسې اوښ کې بهیدې د نبی علیہ السلام د مبارکو سترګو نه اوښ کې روانې دي هغه خپل وخت ورته رایاد شو هغه خپل لوکواله ورته رایاد شو نبی علیہ السلام صحابه کرام ته فرمایل وی دا زما خور ده دا شیما ده دا د حلیمه سعدی لور ده دا آزاد کوي صحابه کرام فرمایل الله پاک پیغمبر دا آزاد ده نبی علیہ السلام د شیما ته ویل وی خور ما سره پاتې کیږي خپل قبیله لزی ما سره پاتې کیږي خپل قبیله لزی دی ورته ویل وی د الله پاک پیغمبر ز خپل قبیله لزم مسلمان شوا او زم خپل قبیله لا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ټیک ده دا چې کله رخصت ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته خان ورکړو بيزي ورله ورکړي او درې ولې غلامان ورکړو یوې ورله وینځ ورکړه دا هر څه ول ورکړو دا بستا خدمت کوي ته زما خوري تا په ما باندې حق ته دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق مبارک بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خوازن قبیوی ولوي وی د الله پاک پیغمبره تا خو ستا رضای مورم په مونږ کې موجود ده تا زموږ قیدیان نیولي دي ستا رضای مور مونږ کې موجود ده حلیمه سعدیه ده
نو ستا خو دلته کې وړوکوالی تیر شوی ته په دوی څنګه ظلمونه کوي. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی د بنو هاشم او د بنو عبدالمطلب چې څومره قیدیان دي هغه ټول ما آزاد کړو. د هغې زه ذمواري اخلم، هغه ما څه کړلو آزاد کړو. او نور خو ما تقسیم کړي دي نو هغه به د هغې نورو خلکو نه تپوس کوو نو هغه خو د هغوی اوس ملکیت دی. خو تاسو د مانځه نه وروستو اواز وکئ او تاسو به وایئ چې زمونږ قیدیان مونږ ته آزاد کړئ ځکه دا د حلیمې سعدي د خاندان خلک دی. دا به ووایئ. او نبی علیه السلام وفرمایل زه خو به سپارش وکړم. هغوی د مانځه نه وروستو اعلان وکړو. نبی علیه الصلاة والسلام پاڅېدو وی زه درته هم سپارش کومه، زور در باندې نه کومه، خو زه په دې خوشحاله شم چې تاسو دا قیدیان آزاد کړئ. دا قیدیان څه کوي؟ آزاد کوي. صحابه کرامو فرمایي د الله پاک پیغمبر چې د حلیمې سعدي د خاندان خلک دی مونږ ټول آزاد کړي دي. هر سړی خپل کور ته راغلی څومره سودا چې وړې وه څومره مال غنیمت چې وړې واپس یې راوړی د الله پاک پیغمبر دا دوی ته حواله کړه. دا دوی ته څه کړه؟ حواله کړه. ما درته په دې جنگ کې د امیه ابن خلف صفوان دی ورسره هم تللی و. بیا د صفوان چې راغی غنیمتونه تقسیم شو د هغې نه وروسته راغی او په نبي علیه السلام باندې څه راوړو؟ ایمان. دی مسلمان شو. ګوره دا د نبي علیه السلام اخلاق مبارکه دي. دې غذا نه تاسو ته معلوم شوي که نه د نبي علیه السلام اخلاق مبارکه. په جنگ کې مالی غنیمت راغلی نبی علیه السلام کافرو ته څه کړی دی؟ واپس کړی دی. دغه صفوان ابن امیه چې د نبی علیه السلام سخت دشمن و خو چې د نبی علیه السلام اخلاقو ته وکتل نو څه شو؟ مسلمان شو. خپل اخلاق لږ ټیک کول غواړي. زمونږ اخلاق داسې دي که نه چې د خولې نه خو خبر روزي که نه نو هغه کافر وایي مړه د دې نه چې کافر یم ښه ده دا څه مسلماني د دې خبرو ته وګوره د دې اخلاقو ته وګوره. هغه د نبی علیه السلام اخلاق مبارکه داسې و چې کافر به ورته کتل هغه به مسلمانېدل. نن زمونږ اخلاق داسې دی چې زمونږ خبرو ته ګوري، زمونږ کردار ته ګوري، زمونږ کفتار ته ګوري، زمونږ افعالو ته ګوري، هغه کافر په خپل کفر باندې شکر وباسي. دې حد ته مونږ رسېدلي یو. نو مونږ د پیغمبر نوم اخیستونکي یو، مونږ دعوه کوونکي یو چې مونږ د هغه امتیان یو، مونږ مسلمانان یو. مونږ له خپل اخلاق ښایسته کول پکار دی. دا چې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې د نشان در سره کلک کړئ. تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ. ډېره مننه. والسلام.